السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن به چې زه د کومو صحابه ذکر کوم په دې کې لومړی نامه ده د حضرت صاحب بن عثمان رضی الله تعالی عنه. د دوی تعلق د بنو جماع قبیلې سره و او دوی د حضرت عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنه زوی وو او د دوی د والدې نامه حضرت خوله بنت حکیم وه او دوی د اسلام په ابتدا کې په شروع کې مسلمان شوي وو او حضرت صاحب بن عثمان د خپل پلار او د تره حضرت قدامه سره د حبشه طرف ته په چې کوم درېم هجرت و هغې کې دوی شریک وو. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې طرف ته هجرت نه پس هغوی د حضرت صاحب بن عثمان او د حارثه بن سراقه انصاري ترمنځ موافقت قایم کړی و. د دې ذکر رسول کریم صلی الله علیه وسلم تیراندازه صحابه کې راځي. حضرت صاحب بن عثمان د بدر، د احد او د خندق سره په نورو غزواتو کې هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل شوي وو او په بوات کې د بوات چې کومه غزا وه نو هغې کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی د مدینې امیر مقرر فرمایلي وو. دا غزا چې په دویم هجري کال کې شوې وه د دې باره کې حضرت میرزا بشیر احمد صاحب لیکلي دي چې د ربیع الاول په آخري ورځو کې یا د ربیع ثاني په سر کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قریش لخوا څه خبر راورسېدو او د هغې نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مهاجرو یوه ډله د ځان سره کړه او د مدینې نه راووته او ځان پسې هغوی صاحب بن عثمان بن مظعون د مدینې امیر مقرر فرمایلي وو. خو د قریش څه باره کې څه معلومه نه شوه نو هغوی بوات ته چې پورې چې ورسېدل نو هلته نه بیا هغوی واپس تشریف راوړل. بوات د مدینې نه تقریبا 48 میله په فاصله د جهنه قبیلې د یو غر نامه ده. د حضرت صاحب بن عثمان په جنګ یمامه کې شامل وو او دا جنګ د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د خلافت په دور کې په 12 هجري کال کې شوی و چې پکې یو غشی قبیله ګېدلی و د هغې په وجه بیا دوی وروسته وفات شوي وو. د دوی عمر د 10 کالو نه څه زیات و. بل صحابي چې چا به ذکر وي د هغې نامه د حضرت زمره بن عمرو جهني. د دوی د والد نامه عمرو بن عدي وه او ځینې د دوی د والد نامه بشر هم بیانوي. دوی د
بنو طریف قبیلې حلیف وو او د ځینو خیال دا دی چې د بنو ساعده قبیلې دوی حلیف وو چې د حضرت سعد بن عباده قبیله وو. حلیف مطلب دا وي چې یوه معاهده وه د دوی ترمنځ چې کله به چې هم دې کې چاته د یو بل د مدد حاجت راپېښ شي نو دوی به مدد کوي د یو بل. علامه ابن اسیر په اسد الغابه کې لیکي چې داسې اختلاف نه دی ځکه چې بنو طریف د بنو ساعده یو خاخ دی. حضرت زمره د بدر او د احد په غزواتو کې شریک وو او د احد په غزا کې دوی شهید شوي وو. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه د حضرت سعد بن سهیل دوی انصارو کې شامل وو او ځینو د دوی نامه سعید بن سهیل هم بیانه کړې ده. حضرت سعد د بدر او د احد په غزواتو کې شامل وو. د دوی یوه لور وه چې نامه یې حذیله وه. د دوی همدوی د ذکر بسم الله ویږي. بیا حضرت سعد بن عبید دی صحابي چې د بدر صحابي د دوی به ذکر وکړم. حضرت سعد بن عبید د بدر او د احد او خندق سره سره په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. د دوی نامه سعید هم بیانه شوې ده. دوی د قاری په لقب مشهور وو او د دوی کنیت ابو زید وو. حضرت سعد بن عبید په هغو څلورو صحابیانو کې شمیرل کېږي انصارو کې چا چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې قرآن جمع کړی وو. د دوی زوی عمر بن سعد د حضرت عمر د خلافت په زمانه کې د شام د یوې حصې والی وو. د یو روایت مطابق حضرت سعد بن عبید د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په مسجد قبا کې امامت کولو او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم هغوی په دغه امامت مامور وو. حضرت سعد بن عبید رضی الله تعالی عنہ د هجرت په 14 کال کې په جنګ قادسیه کې شهید شوي وو. د شهادت په وخت د دوی عمر 64 کاله وو. عبدالرحمن بن ابو لیلا روایت کوي چې په جنګ جسر کې چې په 14 هجري کال کې شوی وو په هغې کې حضرت سعد بن عبید مسلمانانو ته ډېر نقصان شوی. دوی بایللي وو واپس راغلي وو شاته شوي وو. نو حضرت عمر حضرت سعد بن عبید ته فرمایلي وو چې آیا ته په شام کې په جهاد کې څه دلچسپي لرې؟ سوال یې تپوس کړی وو چې دلته مسلمانانو سره ډېر سخت جنګ شوی دی او مسلمانانو ته ډېر زیان رسولی شوی دی. که شوق لرې نو بیا هلته لاړ شه او دغه جنګ په وجه چې کوم نقصان دشمن رسولی دی نو مسلمانانو ته نو په دې باندې د دشمنان ډېر نر شوي دي. نو حضرت عمر دوی ته فرمایلي وو چې که تاسو د خپل ځان باندې د شکست د بدنامۍ چې کوم داغ لګېدلی دی په تاسو که دا لرې کول غواړئ نو کله چې دوی د جنګ جسر نه واپس راغلي مسلمانانو ته نقصان شوی وو. حضرت عمر هغوی ته ویلي چې که د دغه بدنامۍ د شکست چې کوم د شکست د بدنامۍ چې کوم داغ دی که دا لرې کول غواړئ نو شام کې هم جنګ روان دی. نو حضرت سعد ورته عرض وکړو چې نه زه به د هغه ځینې علاوه بل چېرته نه ځم چېرته جزر راتښتلی راغلی یم واپس راغلی یم ناکام یم همد هغو دشمنانو مقابلې له به زه وروځم چا چې ما سره چې څه کول هغه یې کړي دي. مطلب دا و چې په جنګ کې هغې غالب شوي وي. نو د سعد بن عبید قادسیه ته راغله او هلته هغوی په جنګ کې بیا شهید شوي وو. عبدالرحمن بن عبید ابو لیلا روایت کوي چې حضرت سعد بن عبید خلکو ته واعظ کړی و. دی ویلي و چې سبا له به موږ د دشمن مقابله کوو او سبا له به موږ شهیدان کېږو نو تاسو به زموږ د بدن نه به وینه نه پاکوئ او نه به د هغو جامو نه بغیر چې کوم به زموږ په تن وي بل څه کفن به موږ راکوئ. د جنګ جسر څه تفصیل حضور فرمایي چې تېره یوه خطبه کې هم ما بیان کړی و. اوس به په دغه حوالې څه نور هم بیان کړم. لکه څنګه چې ما وویل چې دا جنګ جسر په 14 هجري کال کې د فرات
د سیند په غاړه د مسلمانانو او د ایرانیانو ترمنځ شوی و او د مسلمانانو له طرفه د لښکر سپه سالار حضرت ابوعبید ثقفي و او د ایرانیانو له طرفه بهمن جادویه سپه سالار و او د مسلمانانو فوج 10,000 و او د ایرانیانو د فوج شمېر 10,000 فوجیان او په هغې کې 300 حاکیان هم وو. د فرات سیند ترمنځ و، نو ځکه دا دواړه ډلې څه مودې لپاره جنګ ودرېدلې وې، ان تر دې چې د دواړو ډلو د یو بل سره په رضامندۍ په فرات باندې یو پل جوړ کړو. د دغه پل په وجه دې جنګ ته جنګ جسر ویل کېږي. چې کله چې دا پل تیار شو نو بهمن جادوي حضرت ابوعبید ته دا پیغام راولېږلو چې تاسو به دا سیند نه دې غاړه زموږ طرف ته راځئ یا موږ له به د دې اجازت راکوئ. د حضرت ابوعبید رای دا وه چې د مسلمانانو فوج ته پکار ده چې هغه د سیند په بله غاړه ورشي او د چې کومه مخالفه ډله د هغې سره د جنګ وکړي. او خو د لښکر یو سردار چې پکې حضرت د لښکر سرداران چې پکې د سړي ته موجود وو، هغوی د دغه رای سره اختلاف لرلو. خو حضرت ابوعبید د فرات سیند نه بلې غاړې ته ووتو او د ایرانیانو په لښکر یې حمله وکړه او څه وخت پورې دا جنګ همداسې جاري و. خو څه وخت پس ته بهمن جادوي خپل فوج چې وکتو چې منتشر کېږي لګیا دی نو او شاته ځي لګیا دی، نو هغه اتیانو ته هغه دا حکم ورکړو چې اتیان د مخکې کړی شي. چې اتیان ور مخکې شو نو د مسلمانانو صفونه بې ترتیبه شو، اسلامي لښکر اخوا دېخوا کېدل شروع شو او حضرت ابوعبید مسلمانانو ته وویل چې د خدای بندګانو په اتیانو حمله وکړئ او د دې خرطومونه پرې کړئ. او دا چې ویلو نو هغوی حضرت ابوعبید پخپله ور مخکې شو او په یو یو اتي باندې حمله وکړه او د هغې خرطومونه یې پرې کړه. او باقي لښکر هم چې بیا دا ولیدل نو دوی په تیزۍ جنګ شروع کړو او د ډېرو اتیانو خرطومونه او خپې یې پرې کړې او چې څوک چې پرې سوار وو هغه هم ووژل. په اتفاق بیا داسې وشو چې حضرت ابوعبید د یو اتي مخې ته راغله، هغوی ورباندې وار وکړو، د هغه خرطوم یې پرې کړو خو د هغه اتي د خپو د لاندې دوی راغله او شهید شو. د حضرت ابوعبید د شهادت نه پس 2 کسانو وار په وار د اسلام بیرغ اوچت کړو او جنګ یې وکړو، شهیدان شو. اتم تن حضرت مسلم و چې اسلامي بیرغ چې راواخیستو نو یو ځل بیا یې د یو پرجوشه حملې اراده وکړه، خو د اسلام د لښکر صفونه بې ترتیبه شوي وو او خلکو مسلسل 7 امیران لیدلي وو چې شهیدان شوي دي، نو هغوی بیا خوا دېخوا تښتېدل شروع کړه، سیند ته ورکوز شو. خو حضرت مسلم د هغوی ملګرو ښه په نره جنګ کولو او آخر بیا حضرت مسلم زخمي شو او هغوی جنګ کولو او بیا هغوی بیا د فرات سیند دې خوا ته واپس راغلل. په دغه واقعې کې د مسلمانانو ډېر زیات نقصان شوی و. د مسلمانانو 4,000 کسان شهیدان شوي وو او د ایرانیانو 6,000 فوجیان وژلي شوي وو. بهرحال دا جنګ دې لپاره شوی و چې د ایرانیانو له طرفه بار بار حملې کېدې لګیا وې او د دغو حملو د ودرولو لپاره دا اجازت اخیستل شوې وه چې دوی سره د جنګ وشي. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه د حضرت سهیل بن عتیق، د دې نامه سهیل هم بیانېږي، د دوی د والدې نامه جمیله بنت علقمه وه. حضرت سهیل بن عتیق د 70 انصارو سره په بیعت عقبه ثانیه کې شامل وو. دوی د بدر او د احد په غزواتو کې د شاملېدو سعادت ترلاسه کړی دی. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغوی نامه د حضرت سهیل بن رافع، د دوی تعلق د بنو نجار قبیلې سره و او کومه ځمکې باندې چې مسجد نبوي جوړ شوی و هغه د دوی او د دوی د رور حضرت سهیل ملکیت و. د دوی د والدې نامه زهیبه بنت سهل وه. حضرت سهیل د بدر په غزا کې او د احد او د خندق سره په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو او د حضرت عمر د خلافت په دور کې دوی وفات شوي وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې هجرت په ذکر کې حضرت مسلم چې څه لیکلي دي هغه به زه وړاندې کړم. هغوی لیکي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم مدینې
کې ورداخل شو نو د هر تن دا خواهش شو چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د هغه کړي ایثار شي او چې کومې کوڅې نه د هغوی خوا تېرېده نو د هغې کوڅې مختلف خاندانونه به د خپلو کورونو مخې ته راغله ودرېدو او هغوی به د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم استقبال کول او دا به یې ویل چې یا رسول الله دا زموږ کور دی او دا زموږ مال دی او موږ پخپله حاضر یو ستاسو د خدمت لپاره یا رسول الله موږ ستاسو د حفاظت قابل یو تاسو موږ سره ایثار شئ او ځینې به په جوش کې ورمخکې شو د دوی د اوښې باغونه به یې راونیول د دوی د اوښې واکونه به یې راونیول چې د دوی خپل کور کې کوز کړي خو دوی به هر تن ته همدا جواب ورکولو چې زما اوښه پرېږدئ دا نن د خدای پاک له طرفه معموله ده څه چې دې ته به حکم وي دا وګڼي چې دا خدای پاک به چې چېرته غواړي نو هلته به دا کښېني او چېرته چې دا ودرېږي نو هلته به د خدای پاک منشا وي نو آخر د مدینې په یو ګوټ کې د بنو نجار د یتیمانو یوه ځمکه وه هلته دا اوښه ودرېده نو هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د خدای پاک همدا مرضي معلومیږي چې موږ دلته ایثار شو بیا تپوس وکړو چې دا ځمکه د چا ده دا ځمکه د یتیمانو وه د هغوی ولي ورمخکې شو دا وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د فلاني فلاني یتیم ځمکه ده او ستاسو د خدمت لپاره حاضره ده نو هغوی وفرمیل چې موږ د چا مال موږ نه شو اخیستی نو آخر بیا د هغې قیمت مقرر کړی شو او بیا په دغه ځای کې جومات او د خپلو کورونو جوړولو هغوی فیصله وکړه حضرت میرزا بشیر احمد صاحب د دې تفصیل په سیرت خاتم النبیین کې داسې لیکلی دی چې د مدینې د قیام د ټولو نه لومړی کار د مسجد نبوي تعمیر و او چې کوم ځای کې د هغوی اوښه راغلې وه ناسته وه هغه د مدینې د دوو مسلمانانو ماشومانو د سهل او د سهیل ملکیت وه او دا ماشومان د حضرت اسد بن زراره په نګرانۍ کې وو دا یو داسې دا شاړ او بنجره غیر آباده ځمکه وه په یوه برخه کې چېرته د کجورو یو څو ونې لګېدلې وې او په بلې برخه کې کنډرې وې داسې کورونه چې راپرېوتي وو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا ځمکه د جوماتو د خپلو د کوټو د تعمیر لپاره خوښه کړه او په 10 دیناره یې دا ځای اخیستی و بیا دا ځای هموار کړی شو او هغه ونې پرې کړې شوې د مسجد نبوي تعمیر شروع شو د یو روایت مطابق دا پیسې د دغه ځمکې لپاره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورکړې وې بیا لیکي چې ځای چې هوار کړی شو او ونې چې پرې کړې شوې نو د مسجد نبوي د تعمیر کار شروع شو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپله دعا وغوښتې او سنگ بنیاد یې د دې ایښی و لکه څنګه چې د کعبه د جومات په تعمیر کې شوی و او صحابه د مزدورانو کار کړی و او پکې به کله کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپله هم شامل شو او ځینې وخت به چې هغوی خښتې اوچتولې صحابهو نو هغوی به د حضرت عبدالله بن رواحه انصاري دا شعر به ویلو چې هذا الحمال لا حمال خیبره هذا بر ربنا و اطهره یعنې دا بار د خیبر د تجارتي مال بار نه دی چې په څاروو باندې ایښودلی شوي او را روانې بلکې دا زموږ مولا دا بار خو د تقوا د طهارت بار دی چې موږ ستا د رضا لپاره اوچتو او کله کله به چې صحابه کار کولو نو د عبدالله بن رواحه دا شعر به هم ویلو چې اللهم ان الاجر اجر الاخره فرحم الانصار والمهاجره یعنې زموږ خدای اصل اجر خو صرف د آخرت اجر دی نو ته په خپل فضل په انصارو او په مهاجرینو باندې خپل رحمت نازل کړه او چې کله به صحابه دا شعر ویلو یا دا شعرونه به ویلو رسول کریم صلی الله علیه وسلم به هم د هغوی اواز سره به خپل اواز سره ملاو کړو او دغه شان د یوې اوږدې محنت نه پس دا جومات مکمل شوی و د جومات عمارت د کاڼو د سیلونو او د خښتو و چې د لرګو د کمبو ترمنځ لګولی شوی وې په هغه زمانې کې دا رواج و چې د مضبوط عمارت لپاره به د لرګي بلاکونه به ودرولی شو او کمبې به جوړې شوې ستونونه او بیا د هغې دننه به دا
دیوالونه د خښتو او د خټو جوړېده چې د مضبوطي قایمه پاتې شي. دا به د دې سټرکچر به د دې داسې و. په چت باندې به د کجورو د ونې تنه او ښاخونه اچولي شوي وو. د جومات دننه د چت د ساري لپاره د کجور ستونونه وو، د کجورو د ونې ستونونه وو، او تر څو چې د منبر تجویز نه و شوی، نو چېرته چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه منبر چېرته به چې هغه ودرېده او خطبه به ورکوله، نو د دغو ستونونو سره به رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خطبې په وخت کې ډډه لګولې او ودرېدلي به وو. او د جومات فرش کچه وو، او چې د زیات باران به چې کېدو نو د چت نه به بیا اوبه بهېدې، نو ځکه په داسې وخت کې به په فرش باندې به ډېرې خټې جوړې شوې. نو دغه تکلیف لیدو نه پس بیا وروستو د کنکرو فرش هم جوړ شوی و، واړه کاڼي اچولي شوي وو هلته. په شروع کې د جومات مخه د بیت المقدس طرف ته اخیستل شوې وه، خو د تحویل کعبه په وخت بیا دا مخ دغه بدل کړی شو. او د جومات بلندي هغه وخت 10 فوټه وه، چت یې 10 فوټه اوچت و، او اوږدوالی 115 فوټه و، او عرض یې 90 فوټه و تقریبا، او د دې پلنوالی چې کوم وي هغه 90 فوټه و. خو بیا وروسته په دې کې توسعه هم شوې وه، او دا چې کومه رقبه وه د 115 فوټه او د 90 فوټه، دا تقریبا 1500-1400 خلکو لپاره به دا ځای جوړېدو. د جومات په یو ګوټ کې یو چبوتره جوړه شوې وه چې ورته به ورباندې چت و، ورته به صوفه به ورته ویلې کېده. دا د هغو غریبانو مهاجرو لپاره وه چې بې کوره وو، او دا خلک به همدلته اوسېده او اصحاب صوفه به بللې کېده. د دې کار به دا و چې دوی به شپه ورځ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په صحبت کې به وو، عبادت به یې کول، د قرآن تلاوت به یې کولو، او د دغو خلکو هېڅ مستقل د معاش ذریعه نه وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم به پخپله د دوی خبرګیري فرمایله، او چې کله به هغوی له سعیدي وغیره راغله یا کور کې به یې څه وو، د دې برخه به پکې ضرور راویسته. په خوراک څښاک به انتظام به رسول کریم صلی الله علیه وسلم اکثر دوی لپاره کولو، بلکې ځینې وخت به پخپله فاقه کوله، او څه به چې کور کې وو نو هغه به دوی له بهر ولېږل. او انصارو به هم د دوی مېلمستیا تر خپله وسه کوله، دې کې به دوی مصروف وو، او د هغوی لپاره به د کجورو خوشې راوړی او په جومات کې به یې ځوړندې کړی وې. خو دې نه باوجود به د دوی حالت به تنګ و، ځینې وخت به د فاقو ته به خبره رسېدلې وه، او دا تر ډېرو کالو پورې دا حالت جاري و. او بیا څه خو د مدینې د آبادۍ د وسعت په نتیجه کې دغه خلکو لپاره څه کار پیدا شو، مزدوري وغیره دوی ته میلاېدل شروع شوه، او بیا وروسته د قومي بیت المال نه د امداد صورت هم پیدا شو. حالات چې کله ښه شو نو د دوی مدد هم شروع شو، او جومات سره ملحق طور باندې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم لپاره کور هم تیار کړی شوی و. کور څه و، خو د 10-15 فوټه یو وړه شانې حجره وه، او دغه حجرې د جومات تر منځ یوه دروازه ایښودله شوې وه چې دننه به دوی تېرېده، او د لمونځ لپاره به جومات ته دوی تشریف راوړو. او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم نور ودونه وکړو، همدغه حجرې سره بیا نورې کوټې هم به تیارې کړای شوې، او د جومات سره خواوشا کې ځینې نور د صحابهو کورونه هم تیار شوي وو. نو دا هغه مسجد نبوي چې په مدینې کې تیار شوی و. هغه زمانه کې چې بل څه داسې سرکاري عمارت نه و چې چېرته به د قومي کارونه ترسره کېدی شو، نو ځکه د حکومت د ایوان کار به همدغه جومات کې به کېدو. همدا دفتر، همدا پوره سکرټریټ د حکومت، همدلته به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مجلس لګېده، همدلته به هر قسم مشورې کېدې، همدلته به د مقدماتو فیصله کېده، همدلته به احکامات جاری کېده، همدلته به همدا قومي مهمانخانه وه، یعنې چې کومه مهمانخانه وه هغه دا جومات و، او هر کار به چې کوم قومي و هغه به په دغه جومات کې کېدو.
او چې کله به ضرورت راپېښ شو همدلته دې ځای کې به د جنګ چې کوم قیدیان وو هغه همدلته بندیوان کېده، یعنې قیدیان همدلته ایسار وو، قیدیان همدلته ساتلی کېده او په جومات کې. او ډېر داسې قیدیان به وو چې کله به چې هغوی مسلمانانو ته کته چې دوی عبادت کوي یو بل سره مینه کوي نو بیا به دوی مسلمانان هم شو. بهرحال د دې باره کې سر ویلیم یور هم لیکي، دا یو مستشرق او ډېر د اسلام او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلاف هم ډېرې خبرې لیکلي دي، خو دې باره کې هغه لیکي چې دا جومات د تعمیر د سامان په لحاظ ډېر ساده او معمولي و، خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا جومات د اسلام په تاریخ کې یو خاص شان لري. د خدای رسول او د هغه اصحابو په د ورځ ډېره برخه به په دغه جومات کې تېروله. د اسلام د لمونځ چې کوم باقاعده سره د جمع شکل دی د هغې آغاز هم دلته شوی و او دلته مسلمانان به د جمعې په ورځ د خدای پاک تازه وحي اورېدو لپاره به په ادب او په مروب حالت کې به راغونډېده. همدلته رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل فتوحاتو تجاویز به همدلته مستحکم کول. همدلته هغه ایوانو چې چېرته به مفتوح او طایف د قبایلو وحدونه به دوی ته وړاندې کېده. همدغه دربارو چېرته به چې هغه شاهي احکامات جاري کېدل چې د هغې په وجه د عربو چې کومې لرې لرې علاقې وې د هغه ځای چې کوم باغیان وو هغوی به پرې ووېرېده او آخر د دغه جومات سره جوخته خپلې بیبي د عایشې په حجره کې رسول کریم صلی الله علیه د عایشې رضی الله تعالی عنها په کوټه کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوي وو او همدې ځای کې هغوی د خپلو دوو خلفاو په سره جوخت مدفون دي. دا جومات او دې سره چې کومې کوټې وې هغه د 2 میاشتو په موده کې تیاره شوې وې او رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل نوي کور ته د خپلې اهلیې د سودا سره تشریف راوړی و او ځینې نورو مهاجرو هم د انصارو نه ځمکه اخیستې وه او د دغه جومات سره جوخت خپل کورونه هغوی جوړ کړي وو او چاته چې دلته جوخته ځمکه میلاوه نه شو نو هغوی بیا لرې لرې کورونه جوړ کړو او ځینو ته د انصارو له طرفه جوړ کورونه میلاو شو. خو بهرحال حضرت سهیل د هغوی ورور هغه خوش قسمته خلک وو چاته چې د اسلام د دغه عظیم مرکز په تعمیر کې د خپلې ځمکې د وړاندې کولو توفیق ترلاسه شوی و. بیا چې د کوم صحابي ذکر و د هغې نامه ده د سعد بن خیثمه، د دوی تعلق د اوس قبیلې سره و. د دوی د والدې نامه هند بنت اوس وه. دوی د حضرت ابوزیح نعمان بن ثابت چې د بدر صحابي وو نو هغوی د مور له طرفه د دوی ورور وو. د دوی کنیت ابو خیثمه و او ابو عبدالله هم بیانېږي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد بن خیثمه او د حضرت ابو سلمه بن عبدالاسد ترمنځ مواقعات قایم کړی وو. حضرت سعد په هغو 12 نقبا کې شامل وو چې کوم چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بیعت غوثانیت په وخت کې مقرر کړي وو. دا څنګه مقرر شوي د دې څه تفصیل او د نقیبانو نامې او د دې کار باره کې د حضور فرمایي چې سیرت خاتم النبیین کې چې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب څه لیکلي دي هغه به تاسو ته ووایم. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلي دي چې په د نبوت په 14 کال کې د ذوالحج په میاشت کې د ذوالحج په میاشت کې د حج په موقع د اوس د خزرج ډېر 100 کسان مکې ته راغلي وو. په دې کې 80 کسان داسې شامل وو چې یا خو مخکې مسلمانان شوي وو یا اوس هغوی مسلمانېدل غوښته او دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاوېدو له مکې ته راغلي وو. مصعب بن عمر هم دوی سره وو. د مصعب مور ژوندی وه او دا مشرکه وه خو زوی سره ډېره مینه کوله او چې کله هغه خبر شوه چې دوی راغلي دي نو هغې ته پیغام ولېږلو چې راشه ما سره ملاو شه او بیا به بل چېرته ځئ. نو مصعب ورله جواب ورکړو چې زه له رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره نه یم ملاو شوی، زه به هغوی سره ملاو شم بیا به تاسو ته راځم. نو بهرحال هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، هغوی سره ملاو شو، ضروري حالات یې ورته عرض کړه او بیا بیا نه پس خپل مور له لاړو او هغه ډېره خفه ناسته وه او چې دوی ولیده نو ډېر وژړل او ډېره تنکیلي یې ترې وکړه
نو حضرت موسی هغوی ته وویل چې زه تاته یوه ډېره ښه خبره کوم چې تا دپاره ډېره فایدهمنده ده او د ډېرو جګړو فیصله به پې هم کېږي. هغې ته مې تپوس کړو چې آیا څه؟ نو موسی ورته ډېر روغ جواب ورکړ چې بس همدا چې بتپرستي پرېږده او مسلمانه شه او په رسول کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړه. هغه پخه مشرک او هغه چې څنګه دا واورېده نو شور یې جوړ کړو او دا یې وویل چې ما ته د ستورو قسم دی چې زه به ستا په دین کې چې داخله نه شم او خپلو خپلوانو ته اشاره وکړه چې دا راونیسئ او خیر دې کړي خو هغوی دلته نه راوتښتېدل. بهرحال رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د موسی نه د انصارو د راتلو اطلاع ملاوه شوې وه او دې کې ځینې خلکو هغوی سره انفرادي ملاقاتونه هم کړي وو خو چونکې په هغه موقع د یو اجتماعي او د خلوت د ملاقات ضرورت و یعنې بېل ملاقات هم پکار و نو ځکه د حج چې کوم مراسم دي د هغې نه پس رسمونه دي د هغې نه پس د ذوالحج د میاشتې وروستي تاریخ مقرر کړی شو او هغه ورځ د نیمې شپې سره جوخت دا خلک چې تېر کال په کومه ګاټۍ کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاو شوي وو نو هغه وټاکلی شو چې هلته د دوی راشي او ملاو دي شي چې ښه په اطمینان او بیل خبرې دوی سره وکړی شي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم انصارو ته دا تاکید هم وفرمایلو چې یو ځای به نه راځي بلکې یو دوه راځي چې د دښمن نظر پرېوتی شي او چې کوم وخت ایښودلی شوی دی هغه وخت باندې راورسوي او که څوک ودی نو هغه د څوک نه راپاڅي او نه چې کوم غیر حاضره دی د هغه به انتظار کوي. نو چې کوم تاریخ مقرر کړی شوی و هغه چې راغلو د شپې په وخت چې درېیمه برخه تېره وه نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم یوازې د کوره راووتو لاره کې خپل تره عباس ځان سره کړ. هغوی لا تر اوسه مسلمان شوي نه مشرک و خو دوی سره مینه لرله او د بنو هاشم رئیس و نو هغوی دواړه یو ځای شو او هغه ګاټۍ ته ورسېدو لا ډېر وخت نه و تېر شوی چې انصار هم یو دوه هلته راورسېدو. دا 70 کسانو او د اوس او د خزرج قبیلو سره دوی تعلق لرلو. د ټولو نه مخکې عباس خبره شروع کړه او دا وی چې یا د خزرج خلکو رسول کریم صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم په خپل خاندان کې ډېر عزتمند او د خلکو ډېر خوښ انسان دی او تر اوسه پورې د دې خاندان د دوی د حفاظت ذمه اخیستې وه او د هرې خطرې په وخت دوی لپاره ودرېدلی دی. خو اوس محمد دا اراده لري صلی الله علیه وسلم چې خپل وطن پرېږدي او تاسو سره د لاړ شي. نو که تاسو دا د ځان سره د بوتلو خواهش لرئ نو تاسو به د هر قسم حفاظت کوئ او د هر دشمن مقابله کې به د سره ودرېږئ او که تاسو دې خبرې له تیار یې نو ښه ده ګینئ اوس صفا جواب راکړئ ځکه چې صفا خبره ښه وي. نو برا بن معرور چې د انصارو د قبیلې یو بوډا او برسوخه مشر و هغه وویل چې موږ ستا خبره واورېده خو موږ دا غواړو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د په خپله مبارکه ژبه دې هم څه وفرمایي او کومه ذمهواري چې هغوی موږ له راکول غواړي هغه دې بیان کړي. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن یو څو آیتونه تلاوت کړ او بیا یو مختصر شان تقریر هغوی د اسلام د تعلیم بیان کړو او هغوی د حقوق الله او د حقوق العباد تشریح فرمایله او د ځان لپاره هغوی وفرمایل چې زه صرف دومره غواړم چې څنګه تاسو خپلو خپلوانو او حفاظت کوئ هماغه شان که ضرورت پېښ شي نو ما سره به معامله کوئ. او چې کله هغوی خپل تقریر ختم کړو نو برا بن معروف د عربو د دستور مطابق د هغوی لاس په خپل لاس کې واخیسته او دا یې وویل چې یا رسول الله موږ ته د خدای قسم وي د هغه خدای چې چا تاسو سره د حق او د صداقت مبوس کړي وي موږ به د خپل د ژوند په شان دی د خپل د ځان په شان به ستاسو حفاظت کوو او موږ د تورو په سوري کې لوی شوي یو او دا خبرې کوو. اوس هغوی د هغوی خبره له ختمه شوې نه وه چې ابوالحسن د امتحان یو بل تن هلته ناست و هغې د هغې خبره کټ کړه او دا یې وویلې چې یا رسول الله دا هم مسلمان شو چې د یثرب او د یهودو سره زموږ ډېر پخواني تعلقات دي او که تاسو سره تعلق په وجه هغه ختم شو او هسې نه چې خدای پاک چې کله تاسو ته غلبه درکړي نو هسې نه چې تاسو بیا موږ پرېږدي او خپل وطن ته واپس تشریف راوړئ او موږ بیا د یو قوم پاتې نه یو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وخندل ویې فرمایل چې نه داسې به بیخي نه کېږي ستاسو وینه به زما وینه ستاسو ملګري به زما ملګري ستاسو دشمنان به زما دشمنان وي.
نو په دې عباس بن عباده انصاري خپلو ملګرو باندې یو نظر واچولو او دا یې ویلې چې خلکو تاسو پوهېږئ چې د دغو لفظونو مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې تاسو به د هر تن مقابلې لپاره به تیار یې. هر هغه تن چې د رسول کریم مخالفت کوي د هغې مقابلې لپاره به تاسو تیارېږئ او د هرې قربانۍ لپاره به تیارېږئ. نو خلکو وویل چې موږ خبر یو خو یا رسول الله د دې په بدل کې موږ ته څه میلاویږي؟ دې خلکو تپوس وکړو چې موږ به خو هر څه کوو خو بیا به موږ ته میلاویږي څه؟ نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو ته به د خدای جنت میلاویږي چې د دغو ټولو انعامونو نه د ټولو نه لوی انعام دی. نو دوی بیا وویل چې موږ ته دا سودا منظوره ده. یا رسول الله خپل لاس مخکې کړي نو بیا رسول الله خپل لاس مخکې کړو او دغو اویاو کسانو یو دفاعي معاهدې باندې دوی سره د دوی بیعت وکړو. د دې نامه بیعت عقبه ثانیه ده چې کله بیعت وشو نو رسول کریم وفرمایل چې موسی علیه السلام هم په خپل کام کې 12 نقیبان منتخب کړي وو چې د موسی علیه السلام له طرفه د هغوی نګرانان او محافظان وو. نو زه به هم تاسو کې 12 نقیبان مقررول غواړم چې ستاسو نګرانان او محافظان به وي. هغوی به ما لپاره د عیسی د حواریانو په شان وي او زما مخې ته به د خپل کام باره کې جوابدې وي. نو تاسو د مناسبو خلکو نومونه تجویز کړئ او ماته وړاندې کړئ. نو د 12 کسانو نامې تجویز شي چې کومې هغوی منظورې کړي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د هرې قبیلې یو نګران مقرر کړو. هغوی ته د هغوی فرایض وښودل او د ځینو قبایلو لپاره هغوی 2 نقیبان مقرر کړي وو. بهرحال د هغوی نامې دا دي: اسد بن زراره او سعید بن حزیر، ابوالحسن مالک بن تیهان، سعد بن عباده، برا بن معرور، عبدالله بن رواحه، عباده بن صامت، سعد بن ربیع، راکب بن مالک، عبدالله بن عمرو، سعد بن خاصمه چې چا ذکر روان دی دوی هم په نقیبانو کې نقیب وو. سعد بن خاصمه او منذر بن عمرو. د مدینې د هجرت په وخت په قبا کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت کلثوم بن الهدم په کور کې قیام فرمایلی وو او دې باره کې دا ویل کېږي چې هغوی د حضرت سعد بن خاصمه کور کې قیام فرمایلی او دا ویل کېږي چې دا قیام د حضرت کلثوم بن الهدم په کور کې وو. او چې کله به هغوی د هغې کور نه به راووتو خلکو کې به ناست وو نو هغه به بیا د سعد بن خاصمه په کور کې به کېناسته. د بیت عقبه اوله نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت مصعب بن عمیر د مدینې د مسلمانانو تربیت لپاره لېږلي وو. نو څه موده پس هغوی د هغې نه د جمعې د لمونځ اجازت غوښتی وو. نو په دې ورله هغوی اجازت ورکړی وو. د جمعې باره کې ورته هدایت فرمایلی وو. نو همدغه هدایاتو د دغه هدایاتو مطابق په مدینې کې چې کومه د وګړي جمعه شوې وه هغه د حضرت سعد بن خاصمه په کور کې شوې وه. دا حواله د طبقات الکبرا ده. حضرت سعد بن خاصمه په کوبا کې یو کوی وو چې ورته به الغرس ویل کېده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم به هم د هغې اوبه څښلې او هغوی د دغه کوی باره کې دا فرمایلي وو چې دا د جنت په چینو کې یوه چینه ده او د دې اوبه بهترینې اوبه دي، ډېرې ښې خوږې او یخې اوبه دي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو هغوی له غسل هم د دغه کوی په اوبو ورکړل شوی وو. حضرت علي نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي وو چې کله چې زما انتقال وشي نو د غرس نه به مشکیزې اوبه راوړئ او په هغې باندې ماله غسل راکوئ. ابو جعفر محمد بن علي روایت کوي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم له 3 ځله غسل ورکړل شوی و. هغوی ته د اوبو او د بیرې د پاڼو سره د هغوی کمیز اغوستی و او غسل ورله ورکړل شوی و او یعنې کمیز د هغوی نه و ایستی شوی. حضرت علي، حضرت عباس او حضرت فضل هغوی له غسل ورکړی و. د یو روایت مطابق حضرت اسامه بن زید، حضرت شکران او حضرت اوس بن خولی هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم له غسل ورکولو کې شامل وو. د قریش د ظلمونو نه چې تنګ شو مسلمانان او هجرت هغوی کړی و نو د ډېرو مسلمانانو لومړی منزل به عموما هم د حضرت سعد بن خاصمه کور به و. کومو خلکو به چې هجرت کولو تله به مدینې ته نو هغوی به حضرت سعد بن خاصمه ته ایثار وو.
مثلا حضرت حمزه په هغو خلکو کې شامل دي. د ځینو خلکو چې نامې ملاویږي نو هغه دا دي: حضرت حمزه، حضرت زید بن حارثه، حضرت ابو کبشه، مولا رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم د هغوی غلام وو، او حضرت عبدالله بن مسعود وغیره دي چې کله هجرت کړی وو نو دوی هم د حضرت سعد بن خاصمه کور کې ایسار وو. سلیمان بن ابان روایت کوي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم بدر لپاره ووته نو حضرت سعد بن خاصمه د هغوی والد دواړو هغوی سره د تلو اراده وکړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا ویلی شو نو چې دواړه پلار او زوی روان دي نو هغوی هدایت وفرمایلو چې په دواړو کې صرف یو تلی شي او دواړه دې قراندازي وکړي. نو حضرت خاصمه خپل زوی سعد ته وویل چې موږ دواړو کې یو تلی شو نو ته داسې چل وکړه چې ښځو سره ته ایسار شه د نګرانۍ حفاظت لپاره. نو حضرت سعد ورته وویل چې که د جنت نه علاوه بله څه معامله وي نو زه ما به ضرور تاسو له ترجیح ورکړی وی، خو زه پخپله د شهادت طلبګار یم. نو په دې هغه دواړو قراندازي وکړه نو خوره د حضرت سعد د نامه راووته. نو بیا هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره بدر لپاره ووتو او هلته شهید شو. دوی عمرو بن عبدود شهید کړي وو، د یو قول مطابق تیمه بن عدي دی شهید کړي وو. تیمه بیا حضرت حمزه په جنګ بدر کې او عمرو بن عبدود حضرت علي په جنګ خندق کې وژلي وو. حضرت علي فرمایي چې د بدر په ورځ چې کله نور راوختو او مسلمانانو، یو بل روایت دی چې مسلمانانو د کافرانو صفونه یو بل سره ته مخامخ شو، جنګ شروع شو، نو زه د یو سړي پسې روان شوم نو ما ولیده چې هغه د شګې یو غونډۍ ده او هلته حضرت خالد بن خاصمه د یو مشرک سره جنګ کوي لګیا دي. ان تر دې چې هغه مشرک حضرت لږ شو حضرت سعد شهید کو. هغه مشرک د اوسپنې په ذره کې ملبوس و، په اس باندې سور و او بیا هغه د اس نه راکوز شو. هغه زه وپېژندم خو ما هغه ونه پېژندی شو. بیا هغه ما ته جنګ لپاره آواز کړو نو زه د هغه طرف ته لاړم او ورمخکې شوم او چې هغه کله مخکې کېدو په ما حمله کوله نو زه شاته لاړم دې لپاره چې هغه د بره نه ما ته جفت راشي لاندې، چې زیات د بره نه وي. دا د جنګ اصول دی چې لاندې دې راشي جفت دې راشي، ځکه چې هغوی زما دا خوښه نه وه چې هغه دې په بلندۍ نه په ما باندې د تورې وار وکړي. نو چې کله زه یو قدم شاته کېدم نو هغه دا و چې د ابي طالب زویه ته تخته لګی. نو ما ورته وویل چې قریب مفرب نشته را چې د اشترا د زوی تښتېدل ناممکنه ده. دا یوه محاوره ده په عربو کې، ځکه چې په تاریخ کې لیکي چې دغې نامې یو ډاکو و چې هغه به د خلکو لوټلو لپاره راتلو نو خلکو به چې کله پې حمله وکړه دا به وتښتېدو، خو د هغه تښتېدل به عارضي و، ځکه چې هغه زر بیا چې موقع به یې ولیده نو بیا به یې حمله وکړه. نو دا یو متل جوړ شوی و چې د جنګ یوه طریقه ده چې شاته به شي او بیا به حمله وکړي. حضرت علي وایي چې کله زما قدمونه مضبوط شو هغه ما ته راجوخ شو نو هغه په خپلې تورې په ما حمله وکړه. نو ما هغه په خپل ډال ایساره کوه، د هغه په اوږه مې دونه په زور وار وکړو چې زما تورې د هغې ذره وڅیرله او ما ته دا یقین شو چې زما په توره به دا وژنې کېږي. په دې کې ما ته د شا نه د یوې تورې پړکه محسوسه شوه. دویم وار مې لا کولو خو په دې کې ما ته د شا نه د تورې یوه پړکه محسوسه شوه. ما خپل سر فورا لاندې کړو، شاته نه یو توره را روانه وه او هغه توره دومره په زور په دغه دشمن راغله چې د هغه سر د خود سره د تن نه بیل شو. حضرت علي فرمایي چې کله چې ما شاته وکته نو هغه حضرت حمزه و، هغه ده ته دا وی چې زه ته سنبال کړو زما دا وار، زه ابن عبدالمطلب یم. نو دې روایت نه وایي چې دا چې فلاني وجلی و نو دا لګي چې تیمه بن عدي حضرت سعد شهید کړی و، هغه لګي شوی حضرت سعد شهید کړی و او بیا په خپله وژلی شوی و ملته. د یو روایت مطابق په جنګ بدر کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره دوه آسونه وو، یو باندې حضرت مصعب بن عمیر او په بل باندې حضرت سعد بن خاصمه سواره وو او حضرت زبیر بن عوام حضرت مقداد بن اسود هم وار په ور باندې سره په هغه آسونو باندې سورلي کوله. په
بدر کې مسلمانانو سره څومره سونه و دې باره کې مختلف روایتونه ملاویږي په تاریخونو کې. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب خیال دا دی چې د بدر په غزا کې مسلمانانو سره 80 اوښان وو او 2 اسونه وو. خو دا هم لیکلي دي په ځینو نورو کتابونو کې چې د اسونو شمېر 3 او 15 هم بیان شوی دی. بهرحال چې څومره څه سازو سامان او څومره اسونه او اوښان وو د دې شمېر د کافرانو د سامان او د اسونو د شمېر سره څه نسبت نه لري، بلکې چې کله مسلمانانو باندې حمله وشوه په زور د هغوی جنګ ته مجبور شوي وو او کافران په خپل خیال کې دې لپاره راغلي چې اسلام به اوس ختم کړو، نو بیا دغه مؤمنانو خپلو سامانونو طرف ته نه وو کتلي، نه خپلو اسونو ته کتل، بلکې هغوی د خدای پاک له خاطره د قربانۍ لپاره ناکلاره وو. او لکه څنګه چې د دې جواب نه هم ظاهرېږي چې دلته اوس د بل څه دنیوي څیز د خواهش سوال نه دی، دلته خو د خدای پاک د خاطره د قربانۍ سوال دی. او ځکه د زوی پلار ته دا ویلي چې زه دلته تا له ترجیح نشم ورکولی. بهرحال دا د دوی یو شوق و چې خدای پاک قبول کړی و او بیا ورله فتح ورکړی و. خدای پاک دې هره لحظه د دغو صحابهو درجات دې اوچت کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.